بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، په دیر کې چې کوم واقع راغلی دا او دغه اسنین ماشوم خپل پلار قتل کړی دی او په مور یې گزار کړی دی، هغه الله پاک بچ کړی ده. نو یو کس د دې نه انټرویو اخلي چې تا دا کار ولې وکړو، وایي پلار به ما باندې ظلم کو، زه به یې وهلم. نو یو حدیث مبارک کې راځي چې څوک سبا کې به داسې حال کې چې د مور او پلار خدمت کوي، نه الله پاک ته راضي، د دې لپاره به د جنت 2 دروازې کولاوي شي. او که مور او پلار کې یو چې کوم دی ژوندی وي، نو بیا بل یو دروازه کولاوي شي. او که څوک سبا کې به داسې حال کې چې دا د مور او پلار نافرمانی کوونکی وي، نه الله پاک ته ناراضه وي، نو دې لپاره به د جهنم 2 دروازې کولاوي شي. او که مور او پلار کې یو ژوندی وي، نو بیا به یو دروازه کولاوي شي. نو یو کس تپوس کوي چې د الله رسوله، اگر که د مور پلار په دې باندې ظلم کوي، نو بیا هم دې لپاره د جهنم دروازې کولاویږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 فیرو فرمایل وَإِن ظَلَمَاهُ اگر که د مور پلار په دې باندې ظلم کوي، خدا به بیا هم د هغې نافرماني نه کوي. دغه رنګې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس فرمایي ما حق الوالدین علی ولدهما قال هما جنتک و نارک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس وایي چې د مور پلار په خپل بچي باندې څه حق دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دغه دواړه چې کوم دی ستا لپاره جنت هم دی، ستا لپاره دوزخ هم دی. که د مور پلار چې کوم دی ته خدمت وکې او د هغوی اطاعت وکې، د هغوی د برکت نه به جنت ته لاړ شې. که د هغوی نافرماني وکې، د هغې د وجې نه به جهنم او اور ته ځې. دغه رنګ الله رب عزت په قرآن پاک کې فرمایي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. مور پلار ته تاسو اف مه کوئ او دا رالګي اف سکه چې مور پلار قتلوي. په مور پلار باندې چې کوم دی د ټوپک ګزارونه کوي، په مور پلار باندې تماچې ګزارونه کوي. دغه رنګ یو حدیث مبارک کې راځي اثنان يعجلهم الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين. داسې ګناهونه دي چې الله رب عزت د هغې سزا په دنیا کې یو انسان نه ورکوي. یو ظلم دی، بل د مور پلار نافرماني ده. نو دې بدبخته چې کم کار کړی دی چې خپل پلار یې قتل کو، خپل مور باندې چې کم دی گزار وکړو، نو داسې بدبخته خلک هغه به الله پاک بیا څنګه چې کم دی کامیاب کی، څنګه به دا کامیابي لار ومومي. هغه مور او پلار چې په ماشوموالي کې ستا څومره خدمت کړی دی، تا ته ورځ شپې چې کم دی هغه یخې تېرې کړي دي، ستا په غم باندې ژړلي دي، ستا سره چې کم دی نهره تېره کړې ده، تا ته جړاګانې کړي دي، ستا سره سخته تېره کړې ده. نن ته چې کم دی خپل مور او پلار قتلې. خو زه نن د والدینو نه یو ګیله کومه چې والدین خپل بچي له دومره ازادي ورکړي چې هغه ټیک ټاکې کوي، هغه دغه پبجي ګیمونه کوي، هغوی دغه فحشانې کوي. د دغې فحشو د وجې نه د هغوی ذهن دومره چې کم دی بدل شي، بیا دغه رالګي په خپل مور او پلار باندې گزار کوي، خپل مور او پلار قتلوي. مور او پلار په کار دی د خپل بچو لږ جایزه اخلئ، د هغوی لږ تپوس کوئ، دومره ازادي ورله مور کوئ چې به دغې عذاب او به دغې قهر باندې اخته کوي. سبا له چې کوم دی بیا ستا سره داسې کار کوي. نن سبا د ټیک ټاک او د پبجي په دغې مرض کې مشرانو مخته دي، کشران او ماشومانو مخته دي. هر څه د هغوی نه هیر دي، په ذهن باندې ټیک ټاک، په ذهن باندې چې کوم دی پبجي سور دی. نو مهرباني کوئ خپل د دغې بچو له خیال ساتئ، د هغوی په ټیم باندې تربیت کوئ چې کله د هغوی ذهن سازي کېږي، نو بیا به هېڅکله هغوی داسې حرکت نه کوي. خو دا زما او ستا د کمي وجه ده، دا زما او ستا هغه سستي ده چې د هغې د وجې نه ما او تا د خپل بچي په ټیم باندې تربیت نه کوو، د هغې خیال نه ساتو، هغې ازادي ورکوو. نو د هغې بیا دغه نتیجې چې تاسو ته کوم په نظر باندې راله، نو الله رب عزت دې موږ د خپل مور پلار د خدمت کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.